بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه محمد حذیفه او تاسو ګورئ هوای نیوز. دا هوای نیوز کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د لاک ډاون د وجې ډېرې مسلې دي، خو نن سبا د تیلیسیمیا پیشنټس ته د وینې د کمي مسله هم ډېره زیاته ده. تیلیسیمیا میجر یو داسې بیماری ده په کوم کې چې پیشنټ وینه سوځي او دوی ته په ریګولر بیسیس باندې بلډ ټرانسفیوژن پکار وي. دا وینه به دوی ته د کالج او د سکولونو سټوډنټس ورکوله، خو چونکې لاک ډاون دی، سکولونه بند دي، نو نن سبا دې ماشومان ته ډېر تکلیف دی او د دوی ژوند په خطره کې دی. د دوی والدین ځای په ځای ګرځي او دوی له وینه راټولوي. مختلف فاونډیشنز هم ځای په ځای بلډ ډونیشن کیمپونه لګوي او وینه جمع کوي د تیلیسیمیا پیشنټ لپاره. دغه شان د اخلاص فاونډیشن او د لایف سیور بلډ ډونیشن کمپین د طرف نه سبا عبدالله امیر او فوز لطیف په ګوګدره کې هم یو بلډ ډونیشن کیمپ ارینج کړی دی د مایري جومات مخې ته د 2 بجو نه واله د 5 بجو پورې. نو تاسو ته پکار ده چې راشئ او وینه ورکړئ، ځکه چې د دې ماشومانو موږ ته ضرورت دی او زموږ د وینې باندې د دوی ژوند چې دی نو دا بچ کیدی شي. نو چا چې د یوې انسان ژوند بچ کو نو دا د پوره انسان ژوند بچ کو. نو تاسو ته پکار ده چې راشئ او وینه ورکړئ. بله خبر دا چې د وینې ورکولو هېڅ قسمه نقصانات نشته او فایدې سیوا ده. تاسو کوم کسان چې سبا وینې راځئ نو د کووډ 19 اس او فیس فالو کوي او راشي وینه ورکړي.